زنانه چې ودیږي که نه نو هغې له فرنیچر کوي، هغې له زیورات کوي، هغې له د ضرورت اشیاء د پلار کور کوي. او اوس خو یې والا دومره ډېر وکړي چې بس صرف یو ټکي ته ضرورت دی چې د اسخر خواښې رضا کړي چې زه بیلیږم، نور هر څه برابر. ځکه اوس خو د ماچسو هغه ډبي ته ضرورت نشته، هغه لایټر دی که نه. نو چې د لایټره پورې سامان د پلرګنۍ نه لاړ شي نو د هغې په دې کوپړی کې خوږي چې زه پوره یم. نو وینې که د دې د ورځیاتو مو کې اولاد یې دی، دا بېله خبره ده چې حق یې ورسره دی که نه دی، دا ځان له خبرې دي چې د دې لور او د دې زوی دا واده دا د دې دا خرچه او سامان او جهیز په پلار حق دی که نه دی. نو جهیز د زنانه او بیا که چېرته دا د سخرګنۍ د طرف نه وشي نو ځینې سامان د زنانه سخرګنۍ هم کوي که نه. فرض که په دې جهیز کې زیورات دي او د جینۍ پلار خپلې لور له زیورات وکړو نو خالي به نه وي. یا به ورته وایي چې بچیه دا مې درکړه او دا مې تملیک تا ته او دا زه په ځان ستا حق ګڼم، حق دې را باندې دی که نه دی. شی الټه دی، خو داسې لږه خوا کې شور کوي که نه. د مې لګو زه او دا دونه تولې کالۍ مې دله وکړو، دا ستاره مې درکړو نو تملیک یې کوته که دا مې درته هیبه کړو نو هیبه خو وارث ته هم کېږي، وراثت هیبه جدا شی دی. نو چې دې کورونو ته خلق سره راوړي یو څونه نبي علیه السلام فرمایي چې خاوند ولګي د ښځې په خوله کې نوړی کېږي، په حقیقت کې حیثي ته ورنه معنا دا چې مهیا کړي ورته چې څه ونه راوړي او هغه مطلب دا دی چې هغه استعمالوي، فروټ یې راوړه او خوري. نو دا هم په صدقه کې راځي. نبي علیه السلام څه فرمایي؟ صدقه کې راځي. اوس یو وجوبي خوراک دی، هغه به ته وایم هسې نه چې تاسو وایئ چې زه ښځو ته به وایو چې څه را باندې شته نه او ځان له پیدا کوه او دا چې څه درکوم دا هم در سره احسان کوم. وجوبي رزق شته، صحیح شوه، خو چې د هغه ضروریاتو نه زیات کوي نو دا په څه کې راځي؟ په صدقه کې. نو لور ته نفلی صدقه هندو تم کیږي، غیر مسلم تم کیږي، زناور تم کیږي، مالدار تم کیږي، په دعوت هم کیږي او بلا دعوت هم کیږي. نفلی صدقه او وجوبی صدقه لکه زکات، عشر، کفاره او فدیه دا نه کیږي مګر غریب ته چې مستحق. نو چې ورته وایي بچیه دا مې ته تملیک دا ستا شو ښه، نو خو د خپل ملکیت نه ویستو د لور په ملکیت کې واچو، د هغې حق دی. نو کله کله بیا دا ځینې خاوندان هم خدای وبخه دې د ښځې لاس ته ناست دي، یاره دا پلانې کار کوم او دا تا چې دا پلار کور کم کارې کړی دا به ما راکړي، زما دا به م شي، زه به دا وکړم او زه به هغه وکړم، وي پکې کوم. نو دا ښځې وله بیا ورکوي شي که نه، ملک یې دی که نه.
تصرف پکې کولی شي که خاوند له ورکوي که نه ورکوي که خرڅوي د هغې ملکیت دی پلار ول په ملکیت کې ورکړی دی سر ولګېد او خپل زوی هغه مهر ادا کو د جینۍ سر د هلک پلار څونه مهر دی دونه هغه وکړو نو زوی ته تملیک چې بچی دا پتا حق جوړیږي دا والا او خپل ښځې له په مهر کې ورکړه صحیح ده خو که هغه فارمیلیټیز کمپلیشن کړي فارمیلیټیز یې پوره کړي چې اوس دا واده راوچت او دی اړو ویلي نه چې دا د دې ما وکړو خدا ما دې زوی ته په ملکیت کې ورکړو او مهر خو په زوی باندې دی او بس زوی به زما ښځې ته ورکړي د خپلې ښځې ته زما انګور ته نو بس دم غاړه خلاص شوه زما هم غاړه خلاص شوه او د ښځې ملکیت راغی او زیوراتو شو ښځه جینۍ واده شو د دې د جهیز دا کم سامان چې د دې زنانه په ذهن کې سي چې دا د چا دی زما دی وایي که نه ها د دې جینۍ په ذهن کې سي چې دا د چا دی دا زما دی سر ورته بل وایي یاره ضرورت دی او قرضه ده د واده او هغه زیورات راکړه چې خرڅ یې کړه کوي که نه کوي او ته دا خو زما مهر دی وی بچیه مهر دی په خاوند دی دا خو ما ته راوادولی نو لکه د لغړې ولې مې کور ته نشي راوستی چې څانګې دې کټ کړي د الله وی چې بې زیورات وي د الله وی چې بې زیورات وي که نه نو دا داسې لکه دا ولې نه چې څانګې وي نو ما وی چې داسې بې څانګو دې نشم راوستی خو رنګ ډنګ به جوړ کړو او نور مهر دې په خاوند باندې دی او دا ما صرف اباحت ستا دپاره کړی و د لږ وخت دپاره او فارمیلیټیز کمپلیشن وشو رایک جګړه جوړه شوه که جوړه نه شوه اوس به دوه کوره په جګړه کېږي سخر او انګور به په جګړه کېږي پلار او زوی به په جګړه کېږي نو یاد ساتئ خالي به نه وي یا به دې کس تشریح کړي چې دا یا د جینۍ پلار یا د هلک پلار چې دا سامان ما د هلک ته یا د جینۍ ته څه کړو تملیک کړو دا مې ورته څه کړو هیبه مې کړو ورته دا مې پې څه وکړو تبرع احسان زما د ملکیت نه ووتو او د مالکان شو دا یې کړی خو ښه خو که دا یې نه و کړی او په مجمله کې واده راوچت شو او بلهاشې سامان ورسره راغی او زیورات هم راغله او بیا تنازع راغله جګړه جوړه شوه نو د دې فیصله به په عرف باندې د دې فیصله به پسې په عرف باندې نو که عرف دا و چې د هلک پلار چې کم زیورات مهیا کی وضاحت خو نه دی شوی کم زیورات مهیا کی عرف دا دی چې دا د هلک د طرف نه دا بوج د هلک پلار اوچت کی عرفن دا هغه زوی ته تملیکي او زوی چې کوم دی نو عرفن تملیکي ښځې ته او دا د هغې مهر تاسو پوه شئ او که عرف دا نه و عرف مشترک و هم تملیک چلیدو ٹھیک شو او هم تملیک نه چلیدو عرف داو دا هم چلید ځینو خلقو به داسې کول چې پلار به کم زیورات وکړو هغه به د زوی د طرف د حسابېده او دا مو چې نه صرف بس واده به پرې وشو او بیا به هغه ملکیت د پلار و د چا به د پلار
او دا مسله په دې ځای کې هم راځي چې خاوند ښځې له زیورات وکړي، پلار خو یې پرېږده واده په وخت کې پرېږده هغې نه وروسته یې وله بیا نور زیورات وکړو، نو چا وکړو؟ خاوند. ښځې له وکړو. دا وضاحت یې مونږ کړه چې دا مې تا ته په ملکیت کې درکړه او در مې نه کړه. صحیح ده؟ نو عرف ته به ګورو. عرف څه دی؟ چې د ښځې په ډیمانډ باندې خاوند زیورات ښځې له وکړي او په عرف کې دا تملیک حسابېږي، نو ټیک ده. که په عرف کې تملیک نه حسابوي نو مال د چا دی؟ د خاوند. استعمال یې څوک کوي؟ زنانه. بس زیب و زینت پې کوي. د دې سره چې کومې مسلې متعلقه کېږي، لکه دا مال د خاوند شو، نو نصاب ته که ورسېد زکات به د خاوند ورکوي، قرباني به خاوند کوي. که دا غلا شو نو د خاوند د نصاب نو د ملکیت نه کم شو، او که نه دا په عرف کې د زنانه حسابېدو، نو بیا به د زنانه مال ته ګورو چې دا خاوند نصاب شو که نه شوه، په دې باندې اضحیه راځي او که نه راځي، په دې حج لازمي که نه لازمیږي، دا ټول مسایل به بیا د هغې سره متعلقه شي. لہذا که عرف مشترک و نو بیا به نیت قول معتبري د پلار. قول به د چا معتبري؟ د پلار.